شمالي اشنغر چې کوم دی یو پښتو دا یو غیرت دی یو ډله پر پکې دی یو ننګ پکې دی دوی په دې ارسه نه بالاتر د داسې کس یو انتخاب وکړو پارټیانو له ووټ ورنکړو هغه کس چې کوم نن ستاسو منډیټ سپک کتلی دي او اول ویل چې بې دې کې څه نشته نو چې دې کې څه نشته نو تا چې جنرال الیکشن وکړو نو ته بې د الیکشن څنګه کې زه ته دا یو خبره کوم چې تاسو له کوم منډیټ ورکړو هغه صرف د خپل ذاتي مفاداتو لپاره استعمال کړی دی هغه ځان دپاره استعمال کړی چې کم از کم په دې باندې خلک بلیک میل کړي دي د ځان د فایدو د کولو لپاره دا کړی دی عزتمندو زه ته دا یو خبره کوم چې 28 اپریل چې کوم دی انشاءالله خپل قیمتي ووټ چې کوم دی دا به انشاءالله تاسو به د پي ټي آی په حق کې استعمالوئ دا به انشاءالله د فجیمین په حق کې استعمالوئ د چجوش په حق کې به استعمالوئ غزل لیکما اول به د وطن په مسایلو غزل لیکما رستو به په نورو مسایلو غزل لیکما زه پښتون په جنګ کې پیدا شوی زلمی شوی یم زه پښتون په جنګ کې پیدا شوی زلمی شوی یم زه به پر باب نورو مسایلو غزل لیکما زه د فلسطین او اسرائیلو حق کې نه یم زه د فلسطین او اسرائیلو حق کې نه یم زه د پاکستان په اسرائیلو غزل لیکما تاسو په ډېر درناوي ډېر په دون تعدادو په استقبال باندې زموږ دین مشر زموږ ډېر دون مشر ستر لیډر فخري اشنغار نر مومن د نر مور نر بچې تاسو د هغې استقبال وکړئ ستاسو په ډله حاجي خالد خان حاجي خالد خان حاجي خالد خان ټول غلوله بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیر قابل قدر عزتمن مشران زما رونه زما امزولی د پی ټی آی ورکر د پی ټی آی سپورټر او دلته موږ سره زموږ ملما د تنګي میر نامزد امیدوار حاجی فضل امین او هغه سره راغلي مېلمنو السلام علیکم رونو باران د زوم دا خبره شاټ کم او عزتمندو د ټولو نو خاول زستاسو د شوډاک دلته چې کوم عزتمن مشران ناست دي د هغوی بې حد مشکور یم شکریه ادا کوم چې څنګه حاجي صاحب خبره وکړه چې زموږ دپاره د الیکشن نه پس دا پکار وو چې موږ د شوډاک یونین کونسل شکریه ادا کړی وی کور په کور تللی وی اوجه په اوجه تللی وی ځکه چې دوی موږ له کم عزت راکړی کم پښتو یې راکړی او کم لیډ یې راکړی نو دا د چا نه څه پټه خبره نه وه ځکه ډېرې خلکو چې کوم دی په دې یونین کونسل باندې به دعوې کولې چې دا یونین کونسل چې خالد کله په 2013 کې ګټلی دی او که په 18 کې ګټلی دی دا اوږد زموږ دی او دا خالد زموږ ورکړی دی خو زه تاسو ته سلوټ پیش کوم دا کم عزت چې تاسو په 8 فروری باندې راکړی دی دا اوږد ستاسو دی دا عزت ستاسو دی دا پښتو ستاسو ده او انشاءالله دا پښتو دا عزت انشاءالله دا به ټول عمر زه قایم او دایم ساتم زه به ستاسو دا اعتبار ټول عمر په حال ساتم عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 28 اپریل باندې الیکشن دی الیکشن ټول عمر تاسو کړي دي جلسې هم تاسو کړي دي جلسونه هم تاسو کړي دي او زه دا یو خبره کوم چې کله چې په دې ملک کې رژیم چینج رالو د عمران خان خلاف یو سازش وشو د پی ټي آی حکومت ختم شو د هغې وخت نه چې کوم دی دې یونین کونسل دی شمالي اشنغر چې کوم په جلسو کې شرکت کړی دی کوم په جلسونو کې شرکت کړی دی کوم چې کوم دی په احتجاجونو کې شرکت کړی دی کوم چې په زمان پال کې دوی تشبیه کړي دي دا د چا نه څه پټ نه دي او دغه ټیم کې به د پی ډي آی حکومت دا خبرې کولې چې عمران خان د جیل نه هېرېږي ځکه دا خلک دلته راولي خو زه دا یو خبره کوم چې نه په دې ملک کې آیین شته نه په دې ملک کې قانون شته نه په ادارو کې چې کوم دی هغه اختیارات بالکل ادارو کې چې کوم دی مداخلت شروع شوی دی کله چې د پی ټي آی حکومت و هره اداره چې کومه وایي ټرانسپرنسي وه هغې کې میرټ و هغې کې قانون و هغې چې کوم د هغې خپل انصاف به پخپله کوو ته چې لاړ شې تنګي تحصیل ته دلته لاړ شه کچرو ته دننه نو یو پولیس یو ته نه دا جوړ کړه چې تا د کچرو د جوړېدو نه تا ونیسي تا نشي نیولی او چې کله زموږ لیډر زموږ چې کوم چیرمین دی د های کورټ په پریمیسس کې دغه خلک چې راځي هلته به اوچتوي نو دا اختیارات د چا دی دا د قانون خلاف ورزي کول دا د چا اختیارات وو دا صرف او صرف دا د هغه خلکو کار دی نن چې دا ملک د هغوی د راسه دې حد ته رسېدلی چې په ملک کې فاینانشل کرایسس شروع شوي دي د ملک معیشت خراب شوی دی ملک کې هغه ادارې چې کوم دي هغه لګیا دي د هغه خپل ساک لګیا دی کمۍ خو ختمېږي لګیا دي عزتمندو من چې کله حکومت کې او هغه ټایم کې حکومت رژیم چینج نه و راغلی نو زه ته ایماني او قسمي خبره کوم چې په هغه ټایم کې چې کوم دی هره اداره چې کومه وایي چې ټرانسپرنسي وه هغې کې چې کوم چا مداخلت نه شو کولی هر یو سړي ته به په میرټ باندې خپل حق میلاوېدو د چا حق تلفي نه شوه کېدله
پولیس چې کوم دی د هغې قبض درسته وه هغې به چې کوم دی د خلکو له به خدمت کوو د هغې به چې کوم دی د هغې په ټول عمر د هغې په خدمت کې د هغوی شپه وخت لګیا شو خو زه ته دا یو خبره کوم که موږ په دې کال دوه چا کوم ګیپ رالو کوم چې د پي ډي ایم حکومت رالو نو زه ته دا یو خبره کوم چې په دې دوو کالو کې چې د دې ملک کومه بربادي شوې ده د ادارو چې کوم تباهي شوې ده ستا دغه چې کوم دی هر یو اداره چې کوم دی د خپل لګېدل چې که پوسټینګ وو که ټرانسفر وو که د هغوی نور څه مسلې وي نو دا بغیر د پیسو نه نه وي شوي هغوی هم دې پورې چې ستا به ډیولپمنټ کم فنډونه به نو هغه کس ته به ریلیز کېدل هغه ټیکهدار ته به ریلیز کېدل چې چا به 10% یې ورکولې نن ستا چې لکه داسې ویل چې څنګه زما د ورور ویل چې د پاکستان نه دغه د پرتوګ جوړ شوی به د جنګي جوړ شو زه ته ایماني خبره کوم حالات دغه طرف ته روان دي لیکن ستا چې کومې ادارې دي که پی ای ای دی ستا که ریلوې دی ستا که د سټیل بل دی ستا که دا نورې ادارې چې دا کم از کم ستا د ملک معیشت مضبوطوي هغه ادارې چې کوم دي نن په دې سوچ چې زه د دې نه ښکاري وکړم دا ادارې چې کوم دا زه پرایویټ کړم نو زه ته دا یو خبره کوم چې د دې ادارو پرایویټایزیشن کېږي د دې نقصان به ډایرکټ په دې عوامو باندې راځي دا خلک چې کوم په دې کې نوکران دا بېروزګاره کېږي دی چې کوم د ملک معیشت مضبوطو دې سبا د ملک معیشت چې کوم دا خرابېږي زه دا یو خبره کوم چې کله موږ لاړو نو انشاءالله دا حالات چې کوم دا ډېر بدتر ته روان شوي دي او دا په دې روان شوي دي چې دوی لګیا دي کوم چې دوی د IMF نه کوم لون اخیستی و $3 billion چې کوم دوی نه لون اخیستی دې کې $1.2 billion چې کوم دا د هغه ټیم کې حکومت ته میلاو شوی او زه ته دا په چیلنج باندې ویل شم دا ته زه ثابتولی شم چې هغه پیسې چې کوم هغه په الیکشن باندې لګېدلي دي خو الله تعالی چې کوم دغه ډېر لوی ذات دی الله تعالی ډېر غټ باچا دی چې کم از کم ته چا سره ظلم کې ته په چا باندې بوج کې ته په هغوی باندې چې خپلو د هغوی تباه کولو لپاره خپل هغه د هغوی وسایل چې کوم دی ته په هغې باندې هغه ځان دپاره استعمالوې الله تعالی دوی ته په هغه 2024 کې چې کوم په 8 فروری شروع هغه دوی ته وښودل زه دا یو خبره کوم که نن دوی په مرکز کې حکومت دی که نن دوی په پنجاب کې حکومت دی دا الیکشن زه ته دا یو خبره کوم چې دا الیکشن په فارم 45 باندې دی پی ټي آی ګټلی تاسو ګټلی او زه ته دا یو خبره یاد کوم چې کله په 2008 کې موږ الیکشن کوو او موږ الیکشن وګټو د ماښامه پورې موږ په 1114 سیټونو باندې الیکشن ګټلی موږ په فارم 45 ګټلی او چې بیا د هغې نه پس چې ریزلټ راغلی هغه الیکشن یې موږ نه اخیستی و تاسو بل لرئ هغه په 2008 کې ګورئ دا چا فارم 45 او فارم 47 چا نه پېژندو دا واحد عمران خان چې کم از کم دې خلکو له شعور ورکړی دی چې بل د ملک معیشت چې کم دی هغه به څوک مضبوطوي د ملک معیشت یا د ملک وسایلو اختیار چا سره یا د فارم 45 سره یا د سنټ الیکشن سره زه ته ایماني خبر کوم ډېر خلک چې کم دی دا سره د پی ټي آی د حکومت د عمران خان چې بار بار دا تحریکونه کوي او د دغه خلکو خلاف احتجاجونه کوي په دې وجه خلکو کې دا شعور راغلی دی نن ستا د ملک بقایاجات چې کوم دي په وفات باندې 1500 ارب چې کوم دي دا ستا د دې صوبې چې کوم دي بقایاجات دي مرکز نن په دې مجبور شوی چې موږ له خپله حصه نه وکړي ما له PNC واټ کې پیسې نه راکوي ما له د بجلۍ رایلټي نه راکوي ما له د ګیس بل ما له د ګیس چې کوم زما رایلټي ده ما له هغه نه راکوي زما زه به پیسې کوم خو دغه خبره ده چې سړی چې تنګ شي نو په جنګ شي دا ورته موږ ویل چې انشاءالله د صوبې چې کوم بقایاجات دي هغه زموږ د خپلې صوبې پیسې دي دا پیسې چې کومې دا به د عوامو په ترقۍ باندې لګي دا به د عوامو په علاج باندې لګي دا به په هسپتالونو باندې لګي دا به په سکولونو باندې لګي او انشاءالله دا ته له یقین درکوو چې موږ ځان سره عهد کړی دی چې تاسو کم مینډیټ پی ټي آی له ورکړی دی چې د سړي کې ضمیر کې سړي ضمیر ژوندی نو دا پښتو به د عوامو څه کوي چې دوی د پښتو عوامو لپاره به جنګ هم کوي دې لپاره به خپل سر هم ماتوي د دوی لپاره به هغه مسالې حل کوي چې کم از کم د دوی په سوچ او په ګمان کې دي او دلته به د خپل علاقه کې یا په دې صوبه کې به انشاءالله د ترقۍ او جال چې کوم دا به انشاءالله خورېږي حالات عزتمن له دوه وخت حد ته راغلي دي چې نن ستا عدلیه د هایکورټ ججان وایي چې بیا موږ ته تحفظ نه دی حاصل موږ خپلې فیصلې په خپله نشو کولی چې په یو ملک کې تا له عدلیه تا له انصاف نشي درکولی هغه ځان له انصاف نشي ورکولی ما له به انصاف څنګه راکړي عزتمندو وخت چې کوم دی دا داسې وخت را روان دی چې انشاءالله دا به اوس تحریکونه هم شروع کېږي دا به جلسې او جلوسونه به هم شروع کېږي او دا د دې نظام د ټیکولو لپاره به شروع کېږي دا به د دې ادارو د ټیکولو لپاره شروع کېږي دا به د عدلیې کې چې مداخلت ختمولو لپاره به شروع کېږي انشاءالله موږ به په هغې کې هم شرکت کوو خو اوس چې کومه معرکه ده دا په 28 اپریل چې کوم الیکشن را روان دی انشاءالله دا الیکشن چې کوم دی موږ ته پته ده چې په ضمني الیکشن کې او په جنرال الیکشن کې ډېر زیات فرق وي په جنرال الیکشن کې یو ماحول جوړي
هر یو سړی کمپین هم کوي، جلسې هم کوي، جلوسونه هم کوي، پوسټر او سټیکر هم لګوي. په ضمني الیکشن کې چې کوم دی هغه شانته کې ماحول نه دی، بل په دې کې ټیم هم کم دی. او دا زه ډېر د افسوس سره خبره کوم چې په تېر شوي میر کې چې کوم دی دی زموږ شمالي اشنغر چې کوم دی کې یو پښتو ده، یو غیرت دی، یو ډله پره پکې ده، یو ننګ پکې دی. دوی په دې هر څه نه بالاتر د یو داسې کس یو انتخاب یې وکړو، پارټیانو له ووټ ورنه کړو، هغه کس چې کوم دی نن ستاسو منډیټ ته سپک کتلي دي. او اول ویل چې بهی دې کې څه نشته، نو چې دې کې څه نشته نو تا چې چېرته له الیکشن وکړو نو ته بیا د الیکشن څنګه کې. زه ته دا یو خبره کوم چې تاسو له کوم منډیټ ورکړو هغه صرف د خپل ذاتي مفاداتو لپاره استعمال کړی دی، هغه ځان دپاره استعمال کړی چې کم از کم په دې باندې خلک بلیک میل کړي دي، د ځان د فایدو د کولو لپاره دا شی دا کړی دی. عزتمندو زه ته دا یو خبره کوم چې 28 اپریل چې کوم دی انشاءالله خپل قیمتي ووټ چې کوم دی دا به انشاءالله تاسو به د پی ټي آی په حق کې استعمالوئ، دا به انشاءالله د فجوین په حق کې استعمالوئ، د چجوش په حق کې به استعمالوئ. او انشاءالله په دې موجوده سیټ اپ کې چې کوم دی زموږ په تحصیل کې تاسو ته پته ده چې دواړه ایم پی ایګان چې کوم دی د پی ټي آی دي، ایم ایل اے چې کوم دی زموږ د پی ټي آی دی. انشاءالله مخکې هم ستاسو خدمت کړی دی، مخکې هم تاسو ډله پوره کړې، او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به انشاءالله برپور د دې نه زیات هم ستاسو خدمت به کوو، تاسو به ډله پوره کوو. او دا زموږ ضمیر غواړي چې کم از کم عزت او کم دغه منډیټ تاسو پارټۍ له ورکړئ، کومه موږ له راکړئ، نو انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې دا اعتماد به ټول عمر ستاسو قایم او دایم ساتو، دا به برقرار ساتو. خو دا یو خبره کوم چې موږ سره 2 ورځې دي چې کم از کم ټیم هم شاټ دی، نه موږ ارزه ته تللي، نه موږ ارزه ته رسېدلي. دې کې موږ له مرګور له پکار چې کم از کم دا نن ماښام چې کوم 2-3 ګنټې وباسي، سبا ماښام 2-3 ګنټې وباسي، چې دا ټول خلک چې کوم دی کنوینس کړي، ځکه چې د کارونو ورځې دي، د لونو ورځې دي، د تلو ورځې دي، د باغونو کې د شوکو ورځې دي، چې کم از کم هغوی ته موږ وایو چې زه له به راشم نه یو اوږد دی، یو په یو 10 منټه کې به تقریبا ځم چې ته پولیس سټیشن ته ځې تا به اوږد پول کړی مې واپس به م تللی، چې موږ په دغه ورځ باندې ټول بوځو دا اوږد پې پول کړو. او موږ خپلې خویندې کوم چې زموږ خورزې دي، کوم ورورې دي چې هغوی هم بولو چې کم از کم هغوی هم د خپل قیمتي ووټ چې کوم دی دا د چجوش په حق کې استعمال کړي. زه په آخره کې دلته چې کوم عزتمند مشران ناستې دي، امزولي ناستې دي، زه د هغوی په حد بشکر شکریه ادا کوم چې کوم عزت هم راکړو، کومه حوصله افزایي هم راکړه، ډېره ډېره مهرباني عزتمند شي.